بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو دی بسې دا بل قانون دی او دا یو شاخن والا قانون. موږ د ماشوم ته وایو چې بچې هر مضموم یا مکسور چې د کلمې په شروع کې واقع شوي یا نو دا او دا وایي مضموم او وایي مکسور دا حمزه سره بدلول جایز دی. لکه قاعده نو دا چې کوم موږ حمزه سره بدل کو نو قاعده ته جوړ شو او دا شان وشاخن اشاخن نو دا وای مکسوره د حمزه مکسوره سره بدل کو او وای مضمومه حمزه مضمومه سره بدل کو. بس دا شان مثالونه ماشوم د روړل پکار دي په دې باندې پر ضرب کې اجرا کو دا جوازي قانون دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترم د دې قانون نوم دی یاغلو تعقیده والا قانون. یاغلو تعقیده والا قانون دا دی چې هر هغه باب د مجرد چې هغه د ضربه یضربونه وي یا د فتحه یفتحونه وي نو تدې د فا کلمې په مقابله کې و راغلی وي نو دغه و به کوم دی موږ د سکو غرضو به او دریم شرط دا دی چې هر هغه باب چې د هغې ماضي قلیل استعمال وي یعنی ماضي لږ استعمال شوي وي لکه وسعه یسعو نو دې کې به دا و موږ سکو دا به غرضو. نو ګورئ وغدا یغلو ضربه یضربونه دی نو دا یو قیدو کې دا و مو غورځو نو یا قیدو شو. دا شان چې کوم دی نو یو هبو نو دې کې دا و غورځو نو یا هبو شو او دا شان ته یو ساغو دې کې مو دا و غورځو نو یا ساغو شو. نو دا یا ساغو چې کوم دی نو دا هغه بابونه دي چې د دې ماضي قلیل الاستعمال ده یعنی ماضي الګ استعمال شوی ده. بیا ماشوم سره به موږ د دې اجرا کوله کړو وای بچي چې یسلون وای فاصل کې سون هغه وای یوسلون نو سجل لوگو داو چې کوم دی نو د فا کلمې په مقابله کې راغیا او وصلا یصلو یعنی دا باب چې کوم دی د ضربه یضربونه دی نو دلیل وجه نه داو موږ ورځو نو یصلونه دی جوړ شو. دغه شان د امر صيغه دی ورته راولو ورته چې کوم دی نو دا نور صيغه چې کمی د فعل مضارع دی ورته راولو د هغه باندې لام جهل او حروف نواسب نه دغه په داخل کو او دې کې ورسره کوم نو سو کو اجرا ورسره پېښو کو. بسم الله الرحمن الرحیم. دې قانون هم دې اواغه ولا قانون. ګوره دا قانون دا سړي چې هر هغه دوه وونه متحرک چې د کلام په شروع کې راشي او دوه متحرک وي نو باندې کې دا لومړی و چې کوم دې دا به موږ حمزه سره بدلو لکه واغه دوراغه نو دا یو موږ حمزه سره بدل کو نه واغه شو. دا شان چې کوم دې نور څومره دغه دی لکه اوه غیدون نو اوه غیدون شو. دا لومړی و موږ حمزه سره بدل کو نه وځي شي اوه غیدون بشي. د دې طریقې سره کوم دې ماشوم سره اجرا سره پکار دا ورته مثالونه وروړل پکار دي.